أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة 5 نمبر رکو آیت نمبر 40 یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل و اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کې نعمتي التي نعمتونه زماغه انعمت علیکم چې ما کړي په تاسو باندې او اوفو پروالیو کې بعهدي په لفظ زما په احکام باندې اوفي بعهدکم پروالی بوکم د وعدو ستاسو و ایایا فرحمون خاص زمانو یریږي و امنو ایمان راوړی بما انزلت په هغه چې نازل کړی د ما مصدقا تصدیق کوونکي لما د هغې څه معکم چې تاسو سره دی ولا تکونو مه کیږئ اول کافر به اول کفر کوونکي په دې قرآن باندې ولا تشتروا ما اخلی بآیاتي په آیتونو زما باندې ثمن قلیلا دنیا لږه و ایایا فتقون او خاص زمانو یریږي ولا تلبسوا الحق او مګډوډوئ حق بالباطل د باطل سره وتکتموا الحق او مه پټوئ حق وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو ښه پوهیږئ واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د لمونځ واتوا الزکات او ورکوئ زکات ورکعوا او رکوع کوئ مع الراکعین سره د رکوع کوونکو نه اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په کولو د نیکۍ باندې وتنسون او پرېږدي انفسکم ځانونه خپل وانتم او حال دا دی چې تاسو تتلون الکتاب لولئ تاسو کتاب افلا تعقلون نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا امداد وغواړئ د الله نه بالصبر په کلکېدو سره په دین د الله باندې والصلاة او په منځ سره وانها او اگر چې دا لکبیره ګران دی الا علی الخاشعین مگر نه دی ګران په یریدونکو باندې الذین دا یریدونکي اوس د دې صفات ذکر کوي الذین کسان یظنون چې یقین کوي انهم چې یقینا دوی ملاقو مخامخ کیدونکي ربهم د خپل رب سره او انهم او یقینا دوی الیه خاص د الله ته راجعون واپس کیدونکي دوی